اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوه مهمه مسئله المنځه په باره کې تاسو دا مسله ډېره اورېدلې ده چې اول وخت المونځ مستحب دی، زیات ثواب دی. علما ډېر تاکید په کوي، حدیثونه روایتونه ډېر په راغلي دي چې مؤمن هغه دی چې هغه اول وخت کې المونځ وکړي، یعنی اذان وشي ته فورا هر یو کار پرېږدی المنځه باندې ودرېږي. خو ځینې ځایونه داسې دي چې هلتې بهتره دی چې اول وخت کې ته المونځ نه وکړي، بلکې ځینې وخت کې لازمه راځي چې ته وروسته المونځ وکړه. ضروري نه دی چې اذان وشو فورا ته المنځه باندې ودرېږي. هغوی نه یو ځای دا دی چې ظهرین المونځ ورېځې مازدیګر المونځ ته کوي، غواړي چې نافله یا وکړي. اول نافله وکړه ارامې سه، وروسته که ظهر المونځ څه وروسته وکړو پار نه کوي. همداسې عصر المونځ اول نافله وکړه اته رکعته، او عصر المونځ مازدیګر المونځ که وروسته شوه پار نه کوي. دویم ځای دا دی چې قضا المنځونه دي در باندې، غواړي چې قضا المونځ وکړي اول، نو اول قضا المونځ وکړه پار نه کوي، وروسته خپل واجب المونځ وکړه. دریم ځای دا دی چې تیمم د کړی دی، اوبه نه وي یا څه عذر و او دلته ته فورا المونځ کوي، فورا المونځ مه کوه. کیدای شي وروسته اوبه میلاو شي وضو وکړي، نو وضو سره که المونځ وکړي بهتره دی، خیر دی. که وروسته د وکړو هم پار نه کوي. که اخر ټایم کې تا ته اوبه میلویدای شي ته انتظار وکړه دغې خبرې ته څه اوبه درته میلاو شي، بعد کې وضو وکړه. وضو والا المونځ ثواب زیات دی. دریم یو ځای دی. څلورم ځای دی چې کله اذان وشي، مثلا ته خوب در رسي، ستړی خونې ته راغللې، مثلا اوس ته المنځه باندې جنماز باندې ودرېږي، ستړی یا د خوب رسي، توجه د نشته، نو سستی دی، بدن کې طاقت دوره نشته دی، خیر دی دمه وکړه او یا لږه سترګه ولګوه، لږه دمه د وشي، هغه نه بعد ارامې سه توجه سره المونځ وکړي بهتره دی. او بل ځای دا دی چې مثلا هغه د مسجد ته ځې، خونې کې اوس اذان در باندې وشو، اوس مسجد ور یاده کیدای شي نیمه ګنټه ټایم وخوري چې مسجد ته ځان ورسوي، خیر دی. خونې کې اول وخت ضروري نه دی، مسجد کې کوه کې بهتره دی. یا مثلا جمع المونځ دی او جمع المنځه کې ته غواړې شرکت وکړي او انتظار ورته کوي چې پیش نماز راشي، خیر دی. که نیمه ګنټه انتظار د وکړو پار نه کړي، خو وروسته المونځ وکړي بهتره دی نه چې اول وخت کې المونځ. مثلا همدې شان سره مغرب المونځ دی. مثلا یو کس دی روژه دار دی، روژه یې ساتلې دی، مغرب المونځ کوي، ماښام المونځ کوي، خو هغه تږی دی یا وږی دی یا دسترخوان باندې چوکې انتظار کې ورته ناست دی، نو هغه ته بهتره ده نه دی چې اول المنځه باندې ودرېږي. هغه په کار دی اول کیني دسترخوان باندې، مثلا تنده ماته کړي، لوږه ماته کړي او چوک چې انتظار کې دی هغه انتظار کې ما کینی، مړۍ وخوري، وروسته المونځ وکړي. یا یو ځای دا دی چې مثلا المنځه وخت دی زیات، تا چانه قرضه اخیستې دی، قرضدار یې ولاړ دی، قرضه غواړي، اول هغه ته قرضه ورکړه، وروسته ته المونځ وکړه. همدې شان سره مسجد دی نجس شوی دی، واجبه دی چې هغه فوري صفا شي. اول مسجد صفا شي، پاسېږه اول مسجد ومینځه، خیر دی، المونځ وروسته وکړه. یا علمي دینی مباحثه شروع دی، چا سره یوې علمي دینی مسالې حل کولې کې لګیا یې، جمع د اوسه کوي، کیسه د اوسه کوي، خیر دی. هغه علمي نشست دی، هغه کې ځان پوی که پار نه کوي، المونځ که وروسته وکړي هم فرق نه کوي. دین علاوه یو ځای دا دی چې واجبه نه دی، یعنې مطلب دا دی چې ضروري نه دی چې ته اول وخت کې المونځ وکړي. انسان دی مثلا متیاز یې ټینګې دي او دې ټایم کې هغه وضو یې کړی دی، اوس یې څه مطلب زه المونځ زر زر وکړم دوباره باتروم ته نشم تللی، مثلا نه، هغه ته پکار دی چې اول باتروم ته لاړ شي، هغه اول خپل متیازو مسله حل کړي اول، نو هغه نه بعد که المونځ یې وروسته وکړه فرق نه کوي. یو ځای دا دی مثلا لکه نماز تهجد انسان کوي، اخیری ټایم کې کول او اذان ور باندې شروع شو، نو دا که خپل تهجد المونځ غواړي کمپلیټ کړي، خیر دی. تهجد المونځ کمپلیټ که که سبې المونځ وروسته شو هم فرق نه کوي. پس دا هغه ځایونه دي چې دلته اول وخت کې المونځ کوله مستحبه نه دی، مطلب یعنی تاخیر کوله یا زه به ته یم چې ځینې وخت کې وروسته المونځ وکړي هغه هلته لازمه دی. دعا ګویو پروردګار د مو المنځو والا کسانو کې حساب وګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.